اتمه فروری ده. یو خواته حکومت چې کوم دی نو د یوم تعمیر ورځ مانځي، بل خوا پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی نو دغه ورځ د احتجاج په توګه، او احتجاج چرته کوي؟ چرته چې د هغوی د جانبه شفاف انتخابات شوي دي، او هغه شفاف انتخابات چرته شوي دي؟ هغه په دې پښتونخوا کې شوي دي، او په دې پښتونخوا کې د هغه د پارټۍ پخوانی ترجمان، پخوانی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی وایي چې 15 داسې کسان چې هغه کمپرومایز دي او هغوی د پیسو په زور باندې پاس شوي دي او هغوی پردی حق دغه کړی دی. نو یو دا خبره کیږي. نو سبا له چې کوم دی نو بیا پښتونخوا بند دی، وزیر اعلی د هغوی، پارټي د هغوی، امنیګان امپیګان د هغوی. خو نه د اسد قیصر یو ډېر عجیبه د مایوسۍ تقریر کړی دی. هغه وایي چې ما څومره کارنر میټینګونه وکړل، نو هغې کې خلک نه راځي. څه وجه ده؟ نو خلک به خورې درشي. خلک خو تاسو په احتجاجونو باندې او په درنو باندې او په راوستو باندې ستړی کړل، او څه ورله ورکوی نه. خو سبانۍ جلسه څه لپاره خم ده؟ د جنید اکبر ګروپ لپاره ډېره زیاته خمه ده. سبانۍ جلسه چې کومه ده دا د الیامین ګنډاپور خلاف ته، او غواړي چې الیامین ګنډاپور وغورځو، او بیا موږ عمران خان ته دغه جلسه وښایو چې یاره موږ دونه لویه جلسه وکړه او د هغه د ګروپ نه وزیر اعلی راوستی شي. دا یاد ساتئ دا خبره. ګینې دا جلسه به په اسلام آباد کې کړې وه، دا جلسه به په کراچۍ کې کړې وه. په هغوی ته پته ده چې عوام بس اوس دلته کې دي، دغه پښتانه دي چې مامه شمېره ورګډې به دا جهادیان هم دي، جنګیالي هم دي، توریالي هم دي، بریالي هم دي، او به دا صرف پوی خلکه دا دي، نور پنجابیان هم نه پیږي، سندیان هم نه پیږي، بلوچیان هم نه پیږي، صرف دا پښتانه پیږي. نو دې پښتانو له سبا چې کوم دی نو جلسه را جوړه کړې ده، او د هغې لپاره چې کوم دی نو ځای په ځای دوی کارنر میټینګونه د جنید اکبر ګروپ په درس کې لګیا دي، او وزیر اعلی د غورځېدو چې کوم دی نو کوشش کیږي. ګرانو کتونکو دا یو ډېره خم خبر ده، ته زه کوم، او دا په ریکارډ باندې خبر، او دا هغې خلکو ته کومه پوی خلکو دپاره. ناپوی خلک چې کم دی خو بدې ګڼي نو په خپله تصدیق کوي. د بیروکریټو نه ډیمانډ شوی دی دا 2 کروڑ روپو، د پښتونخوا د بیروکریټو نه دا 2 کروڑ چې کم دی نو دا جنید اکبر چې کم صدر دی دا هغه ډیمانډ کړی دی. دی خوا څه وایي؟ زه په پارټۍ کې پیسو والا کسان چې کم دی به زه سیټ ته کوم، هغوی چې کروڑونه روپۍ ولګوي نو هغه اربونه روپۍ بیا پیدا کوي، او زه چې کم دی نو دغې ته ضرورت نشته دی. نو یو خواته دغه خبره کې دلته کې دا تضادات دي چې هغوی ورنه کړله. نو سبا به په دغه جلسه کې دغه هم خبرې کوي. تا به کتلي وي چې آی جي پي باندې الیامین ګنډاپور وایي چې ډېر زبردست آی جي پي پښتونخوا ته راغی، او جنید اکبر وایي خو زما ورکر ته دې څه وي، نو زه به ورته ټولې لارې کوڅې چې کوم دی نو دا بندومه. نو دا یو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. خو دا یاد ساتئ سبانۍ جلسه په دې پښتونخوا کې چې دلته جلسو دوی ته اړو ضرورت شته دی نه. بیا د دانلۍ خبره کوي، نو دانلي صرف دلته نه ده شوي، بس نور په هر ځای کې شوي ده، صرف په دې پښتونخوا کې نه ده شوي. او دې خوا شوکت یوسفزی وایي چې 35 کسان د کمې پاس شوي دي. دا قوم نور داسې ډرامې ورته مه کوئ، قوم هم داسې په بل اړه راغستی دی، او بیا دغه قوم هم چې کوم دی په دې خبرو چې پوه نه شي چې ما خو ورته سر خوږ کړه، زه خو ورته لګیا یم، خو په دلیل درته خبرې کوم. اوس خو تاسو ته څوک دا خبرې کوي چې جلسه وکړه، غټه وکړه، څه یې پکې وکړل؟ جلسه کې ما له ترقۍ اعلان وکړو، د یونیورسټۍ اعلان وکړو، د سړک اعلان وکړو، د هسپتال اعلان وکړو، داسې د څه اعلان وکړو؟ د رخایۍ خبره ده، قید پې ختلی دي. همدغه د ډیل دغه کېږي، او ډیل چې کوم دی نو هغه د هغوی روان دی. دې خوا ته هغې کې هم تضادات دي چې ډیل کېږي ډیل نه کېږي. نو دا مې درته چې کوم دی نو یو خبره کوله چې سبانۍ جلسه چې کومه ده دا جست چې کوم دی دا جنید اکبر د هغه اینډ کمپني د عمران خان د رخایۍ دپاره هم نه، د بل هېڅ څه دپاره هم نه. رخایي خو دې کې شته دی نه. دوی وایي چې دانلۍ په نوم روزي، او دانلي په دې صوبه کې شوې ده چې په دې کې وایي چې 100% چې کوم دی نو هغوی الیکشن ګټلی دی. نو دلته کې هم نه کوله، په پنجاب کې هم کړی وه، په بل ځای کې هم کړی وه، په خپله صوبه کې خو مقصد واضحه دی چې الیامین ګنډاپور په څه چل باندې راوغورځوي، هغه د دې وزیر اعلیتوب نه. څنګه دا دوی خپل منځ کې خو دغه تضادات، اختلافات، مخالفت، منافقت
دا خو په درس کې روان دی او دغه یې خو سبا یو کړی ده چې دې جلسې له دوی چې کوم دی تر دې وخته پورې د کروڑه روپو انویسټمنټ کړی دی. بل ګران کتونکو د حکومت خبرې ته به راځو. د حکومت هم 8 فروری 2015 د یوم تعمیر، ترقی او د قومي یګښتۍ او د عزم